الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. د نبی علیه السلام د پیدایش په نزدېکت کې چې څومره اومه واقعګانې ذکر شوي وي دا د نبی علیه السلام پیدایش طرف ته او د نبی علیه السلام برکاتو طرف ته اشاره وه. د نبی علیه السلام پیدایش دا واقعه د اصحاب الفیل چې کومه وه د دې نه 50 یا 55 دن بعد د نبی علیه السلام پیدایش په 8 ربیع الاول باندې د پیر په ورځ باندې هغه شوی دی. په مکه مکرمه کې د صبح صادق په وخت کې د ابو طالب په کور کې د نبی علیه السلام دا پیدایش هغه شوی دی او مشهور قول لري چې د نبی علیه السلام پیدایش دا په 12 ربیع الاول باندې شوی دی. لیکن بعضی جمهور محدثین هغه مورخین چې کوم دي تاریخ لیکون کې کوم چې دی هغه په دې کې اختلاف کوي. خو راجحه خبره ده چې د نبی علیه السلام پیدایش هغه په 8 ربیع الاول باندې شوی دی او بعضو صحابه او بعضی د تاریخ لکه علامه قطب الدین قسطلانی رحمت الله علیه عمدا قول هغه اختیار کړی دی. عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ د هغه والده فاطمه بنت عبد الله هغه فرمای چې کله د نبی علیه السلام د ولادت وخت رانږدې شو او دغه وخت کې زه د آمینې سره هغه موجود وم چې په دغه وخت کې دا تمام کور پوره کور د داسې د نور نه ډک شو او ما کتل چې گویا کې د اسمان د ستارې د اسمان د ستوري دا زما د ګومان اوشه چې بس دا یعنی په ما باندې راغورځيږي. او غرواز بن ساریه هغه نه روایت چې نبی علیه السلام والده ماجده په وخت د نبی علیه السلام د پیدایش کې یو داسې نور ولیدو چې په هغه نور کې ورته د شام هغه محل هغه ورته روښانه شو. او په یو روایت کې راځي چې د شام دا محل لا روښانه کېدل بصره دا اشاره دی طرف ته دا چې د نبی علیه السلام په ژوند مبارک باندې شام هغه فتح شوی او بصره هم فتح شوی و. په یو روایت کې دا دی چې د بصری محل دا نبی دا روحانه شوی او حضرت آمینه دا منور اغلی دلیو او د اسمان د دې ستورو په خکته باندې راتلل دا اشاره دی طرف ته چې ان قریب د چې د مخ د ځمکې نه کم د کفر او د شرک دا تیاری دی دا به تنه ختم شي او دغه رڼاګانې دا به په مخ د ځمکه باندې راشي. یعنی د نبی علیه السلام چې څومره سنت دي طریقې دي په هغې باندې به د ځمکه الله تعالی روښانه کړي. او بعضی علماو چې د مکې نه واخلي تر شامه پورې دا څومره علاقه ده نو وی په دې زندګۍ کې د نبی علیه السلام په زندګۍ کې د اسلام هغه تمام رنگینی او تمام چې څومره لوازمات نو هغه په دې کې راغلی وو چې د نبی علیه السلام په ژوند مبارک کې شام هغه فتح شوی. نو دا عجب نه ده ناشنا نه ده چې کله د ولادت په وخت کې حضرت آمینه ته د شام هغه اخولی شو یا د شام چې کومه بصره د هغه یو خار د هغه ورته اخولی شو. دې طرف ته دا اشاره ده چې دا به د نبی علیه السلام په ژوند مبارک کې هغه فتح کیږي او هغه بیا فتح شوی او د نبی علیه السلام او د صحابه په قبضه کې هغه راغلی وي. دویم او دریم قول هغه داري چې د دین مراد د نبی علیه السلام هغه نبوت ته او د نبی علیه السلام چې د شام
نه یعنی مسجد اقصا ته کوم سفر شوی چې هغه په 15مه سپاره کې سبحان الذي اسرا بعبده په هغه کې ورته پورا په تفصیل سره هغه ان شاء الله بعد کرا روان دی هغه طرف ته دا اشاره ده. د دې نه دا ظاهر شولا چې په شام کې کوم دا مسجد اقصا خوشا ده نو الله تعالی په دې کې خپل خاص برکتونه هغه نازل کړی دي. لکه د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د عراق نه هجرت وکړ شام طرف ته راغی نو شام طرف ته هجرت کړو. ابراهیم علیه السلام هم شام طرف ته هجرت کړو او قرب قیامت کې چې کله د قیامت نشانی هغه ظاهری شي او عیسی علیه السلام د اسمان نه نزول وشي نو دا به د شام په جامع مسجد چې هغه بسې په دمشق کې وي هغه مشرق طرف ته به یو مناره وي او په هغې باندې به نزول د عیسی علیه السلام وشي چې دا قرب قیامت طرف ته اشاره ده. او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اومه د روایاتونه په نزول عیسی کې قرب قیامت طرف ته اشاره هغه فرمایلی ده د هغې ترغیب یې ورکړی دی. درېیمه خبره دا ده چې یعقوب بن سفیان د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه چې هغه دې روایت کوي چې یو يهودي هغه په دغه شپه باندې په مکه کې د نبی علیه السلام د ولادت په شپه باندې هغه په مکه کې پاتې شوی د تجارت په غرض باندې پاتې شوی او چې کله هغه د شپې را پاسي نو مجلس د قریشو کې هغه چې تاسو معلومات وکړي یو ماشوم هغه په دې شپه کې هغه پیدا شوی دی. قریش وته چې موږ ته خو معلومات نشته دي يهودي وته چې تاسو تحقیق وکړئ په دې شپه کې یو ماشوم هغه پیدا شوی دی او چې هغه څه دی هغه د دې امت نبی دی او د هغه به د دواړو اولو ترمنځ مهر نبوت پوي او بل یو علامت ولا هغه داو خو چې دی به تر 2 ورځو پورې د مور پای نشي څکلی دا دغه يهودي وي چونکه هغه خپل کتابونو د خپل کتابونو نه وړاندې واقعاتو کې به ان شاء الله تاسو تبراشي چې د هغه کمی خبرې کړې دي د خپل کتابونو او د نبی عليه السلام څومره صفات په دې کې ذکر شوي دي خو هغه بیا دي اخره کې پټ کړل د خلکو نه هم پټ کړل خپل ځان هم په گمراهۍ کې اوسات او خلک او محمد دغه نه گمراه کړل. نو چې کله د قریشو د ټولګي معلومات وکړي چې یو ماشوم پیدا شوی او چې حقیقت کې هغه پاینس نو دغه تاسو کې ویچره دا یو جن دی یو پیریر او د نبی علی السلام په خلی باندې داسي ګوته اخیدا نو چې کله د تپته اولګیدا اند د قریشو د سب چې کوم کسان وغه ته ویچره زید ماشوم ګور او چې کله رالل وی نبی علیه السلام د مور په غیږ کې چې هغه ولا رابار کو ویلی دو وی هغه به هوشش او چې د بهوشۍ نه کله هغه په هوش کې راغی او مهر نبوت امه د نبی علیه السلام هغه ولید نو چې کله د بهوشۍ نه په هوش کې راغی نو دای وی چې نبوت د بنی اسرائیل نه لاړ ځکه چې څومره بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام په اولاد کې او نبی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې او د یعقوب علیه السلام دا امه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې خو چونکې دا د اسحاق او یوسف علیه السلام چې د یوسف علیه السلام پلار نوم یعقوب دی د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام دو زامن یو اسحاق چې د اسحاق علیه السلام نه یعقوب او د یعقوب نه څومره بنی اسرائیل هغه دغه نه پیدا شوي انبیاء په دغه او بل طرف ته د نبی علیه السلام چې کوم خاندان هغه د اسماعیل علیه السلام سره چې نبی علیه السلام پیدا شوی د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې پیدا شوی د دې وجې نه يهود یو دشمنی موږ سره دی وجې نه کې چې گویا کې د دشمن دغه سره پیغمبري هغه یعقوب علیه السلام د اولاد نه لاړل هغه چاته لاړل هغه اسماعیل علیه السلام خاندان ته لاړل دا د نبی علیه السلام سیرت الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو او په باقی ژوندۍ کې د نبی علیه السلام سیرت اپناول په خپل ژوند کې راوستل هغه باندې
په هر ساعت کې، په هر لمحه کې، په هر وخت کې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر